حضرت حسن بصری رحمت الله علیه هغه یو دریاب په غاړه باندې ناستو، نو وی کتل چې یو سړی دی، یو لوښی ورسره دی، او هغه قسمه لوښي به خلکو د نشې دپاره د شرابو دپاره مې استعمالول. نو فرق پکې خو د لرې نه دته داسې ښکاره شو جوړېده هغه فلانې لوښی دی او هغه نشه د شرابو هغه ارتکاب دا سړی کوي. چې بیا کتل داسې یو پرده کې یو زنانم ناسته ده، نو دی نورم داسې فکرمند شو چېرې دا سړی په داسې ځای کې ځان له ځای دی، د دریاب غاړه ده، یو خوا لوښی دی، کیدی شي دی کې د نشې څه سامان وي، اخوا یو ښځه ده، خدای خبر چې د دې کس بس ارادي او څه نیت به یې ده. نو حسن بصري صاحب په هغه بدګماني نه ده کړې چې ګنې بدګماني دې پې وکړي. حسن بصري صاحب لوی شخصیت دی، مفسر دی، محدث دی، ولی الله دی. هغه مبارک وی صرف لږ غونتې خیال مې رالو چې دا کس د دې دوه ګناهونو مثلا مرتکبي، نو بیا خو کم از کم په دې معامله کې خو ته زه ښه شومه، دغه جرمونه خو په ما کې نشته، دا په ظاهر چې ده کې کم ښکاري، نو دې ځای کې لږ غونتې ځان د هغه سړي نه داسې غوره غونتې وګڼلو چې معلومیږي دې معاملو کې خو ته زه ښه یم. دې دوران کې یو کشتی هغه ډوبه شوه، واوړېده، 7 کسان په هغې کې وو، هغه ډوب شو. بس دا سړی دا وایي حبشي و دا کس، د بس زر هغه دریاب ته ټوپ کو، یو کس یې راویستو، بیا بل راویستو، بیا بل، چې 6 کسان یې دې دوران کې راویستل، هغه 7 هم داسې غوپې والې. دې دوران کې هغه سړی حسن بصري صاحب وایي حسنه دا یو خو به تا هم رایستی و که نه، یو سړی مې هم راویستو، بل، نو چې 6 کسان ما رایستل، دې دوران کې به تا هم لږ غونتې حرکت کړی و، لږ همت به دې کړی و، دا یو خو به پکې تا رایستی و. حسن بصري صاحب وایي ما ورته وی چې زه خو په دې معامله کې هیڅ تجربه نه لرم، زه خو داسې نشم کولی، دریاب کې لامبو وال دا خو د هر چا کار نه دی. هغه کس مخکې شو، هغه 7 کس یې را بهر کو، وایي چې د 7 کسان یې دریاب نه راوویسته، وایي ما ته وایي چې دغه لوښي کې صفا سوتره اوبه دي، بل هېڅ شی پکې نشته دی. او دغه زنانه چې ناسته ده دا مې وایي مور ده، او دې د خپل خدمت دپاره زه راوستی یم، د مور په خدمت کې دې ځای ته راغلی یم، په خپل خواهش او په خپل تمنا او د خپل زړه د خوشحالولو دپاره نه یم راغلی. نو حضرت حسن بصري رحمت الله علیه هغه وایي په ډېره زمانه کې مو چېرته د یو سړي نه ځان ښه ګڼلی و، او هغه هم په لږ ساعت کې راله دا ثابته شوه چې هغه ما نه ډېر چنده باندې ښه دی. ګوره هغه د 7 کسانو د بچکولو یو ذریعه وګرځېدو، او زه دغه شانتې پاتې شم. یو مؤمن سره مسلمان سره مدد ونه کړی شو چې د دریاب نه مې رایستی وي، او چې کم کس ما څه نه ګڼلو او ما د هغه نه ځان غوره ګڼلی و، هغه سړی دومره غوره ثابت شو چې نه پکې هغه 2 ګناهونه ثابت شو، او نه د هغه بله څه کمزوري ما ته ښکاره شوه، بلکې همت یې دومره و چې 7 کسان د هغه په لاس باندې الله تعالی د ډوبېدو نه بچ کړه. من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، دا خو ډېر لوی فضیلت دی یو سړی بچ کړي، داسې شو چې ټول خلک یې بچ کړي. نو چې ځان یو سړی غوره وګڼي دې سره کار ډېر خرابېږي. نو ښه دی چې وایي د تزکیې نفس هغه ړومبنۍ درشل او هغه ړومبنۍ پوړۍ همدغه ده چې ځان به انسان ډېر کمزوری ګڼي، او چې نعمتونه د الله تعالی په ده باندې راځي، او فراخي د رزق وي، او ښه صحت وي، اقتدار وي، عزت وي، نو دا دې د خپل مقبولیت نښه نه ګرځوي، بلکې دا دې وایي چې دا د رب ذوالجلال د طرف نه په موږ باندې ازمایش دی، د امتحان هغه مرحله لا روانه ده. دا خو به هغه وخت کې بیا پته لګي چې کله ایمان سړی ځان سره یوسي او د زوال نه بچ شي او خاتمه په ایمان باندې شي، هغه بیا د خوشحاله مقامي، او هغه وخت چې دی نو هغه بیا د خطرې نه سړی اوړېدلی. همدغه حسن بصري صاحب وایي خاندل به چېرته نه، خلکو ورته وایي ته خاندې نه، خلک خامخا کله خو وخاندي، ته همیشه جاړې او جړغون یې او داسې پریشان حاله یې هر وخت. حسن بصري صاحب ورته وایي که خیر خاندو به چې کله ایمان سلامت ځان سره د دنیا نه یوسو، ایمان سلامت یوسو، هلته به که خیر بیا خوشحالي کوو. اوس خو دومره غټه مرحله زمونږ په سر پرته ده، نو اوس اخر وخاندو، په څه باندې وخاندو، څنګه وخاندو؟ خندا راځي نه بالکل. نو الله تعالی دې
زمونږ اصلاح وکړي او د قرآن عظیم الشان دغه مبارک تعلیمات په دغه باندې پوهېدل او په هغې باندې عمل هغه د الله تعالی په خپل فضل باندې زمونږ نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.